عام طور ګوره موږ دا اورو ګروي په دې ملکن ډیویژن کې چې کله د والي سوات حکومت او خاص کر په سوات شانګله بونیر کې نو دې کې به خزو تخپل حصہ نه ملاوي ده خواتین چې زموږ د معاشري کومو د خپل جایداد د حصے نه محروم آیا په دې خبره کې څومره حقیقت ته دا ټیک ته کنه دا یو الزام دی د والي سوات په حکومت باندې د والي سوات په دور باندې کوم چې په دې سوات کې په ریاست سوات یو خسته او خپل دور د ترقې تیر شو د هغه دور په حکمرانانو باندې په بادشاہانو باندې دا تهمت لګول او دا تور لګول دا بالکل دا نامناسب دي دا غلط دي د هیڅ قسم قانون نه په هغه ټیم کې وو د والي سوات په دور کې په ریاست سوات کې او نو د ریاست سوات نه بعد چې کله په پاکستان کې باقاعده دا قبایلی ریاست دا مدغم شو په هغه دور کې هم د هیڅ قسم قانون نو دا زموږ د دې علاقې یو غلط رسم یو غلط رواج د غي په بنیاد باندې خزه باید خپل حقوقو نه محروم کولی او جیداد چې کله دلته کې سیټلمنٹ شروع شو باقاعده جیداد هغه اندراج شروع شو په 1968 کې چې کله ادغام شو د ریاست سوات په پاکستان کې نو د اغینه بعد چې بیا دلته کې باقاعده لینډ ریکارډ جوړېدو رزمکو ریکارډ جوړېدو 76 کې پس سیټلمنٹ شروع شو چې لومبه سیټلمنٹ هغه چې کم د جیداد اندراج په ریوینیو ریکارډ جوړېدل شروع شو په هغه کې خلکو متفقه طور بل اتفاق دا اکثریتی علاقو کې زنانه د هغه جیدادونو نه محروم کړي او صرف نارینه خپل ځان از مالک شو کو او په ریکارډ کې د هغه نمونه رالو نو د هغه نه بعد دا مسایل شروع شو ډیر وخت